बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेटवर्क प्लस आखिरी लेक्चर د डी सी पी बारे کې نن هغه डी सी पी बारे کې یو بل ټاپک موږ وایو هغه ته کېږي اپیپا ورکېږي اپیپا یو اډرس لري کوم اډرس دا اډرس له 169.254.0.0 څخه شروع دی تر کوم ځای پورې 169.254.255.255 مطلب دا 0 ته 255 پورې راځي نو دا چې دواړه جمع کړي 255 دا 0 له 255 255 راځي چې دواړه په پس کې ضرب کړي نو څو 255 255 دا به 15 په 15 شپږ دیرس کمپیوټران ته تاسو یې پیور کوئ اوس डी सी पी کار چې دی ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول چې موږ کمپیوټران ته اتوماتیکلی آی پی اډرسز راکړي کله که डी सी पी فیل شو که डी सी पी فیل شو نو بیا دغه اډرس مشترک کیږي اپی په دغه اډرس مشترک دغه د اپی په اډرس مشتمل شي د آی پی نه لکه مخارزي د آی پی نه مشته آیانه راکړي دي چا راکړي دي آیانه راکړي دي آیانه ولا دي څوک شدا راځل ته آی ای ان آیانه انټرنیټ اساین نمبر اتھارټي مشته آی پی نه آیانه ولا راکړي دي اوس راځم پیکټ ریسر ته په پیکټ ریسر کې ما یو سویچ راوړی یا یو راوټر مې راواخیستی سیسکو لیټر سویچ راواخلم او له دې سره چې کمپیوټران کنیکټ کړم په دې کې डी सी पी نه ده کنفیګر په دې کې डी सी पी نه ده کنفیګر डी सी पी په دې کې موږ څنګه وکړو مینولی موږ آی پی نور کو چې مینولی آی پی نور کو کوم د डी सी पी ریکویسټ ولېږو डी सी पी چې کوم ریکویسټ یې هغه څه کېږي کوم پروسس کوي ډورا پروسس کوي کوم پروسس کوي مثلا डी सी पी مثلا ډورا پروسس کوي ډورا پروسس اسی وینس انتظار ته کې نیټ سلو دی ته اپلوډینګ شروع دی ډورا پروسس وینس دا وګورئ دا یو کلاینټ دی دا سرور دی د کلاینټ آی پی په کار ده نو डी सी पी چې کی ډیسکور کی له دې خاصه افر ملويږي د ډیسکور کی د آی پی ګوري د آی پی پر پول ورکی د آی پی رینج ورکی د ریکویسټ ورسې چې ماته آی پی زنده برته غلطي خاصه اکنالجمنت ورکی جواب ورکی چې د آی پی تاسو استعمالولای شئ اوس دا پروسس چې وڅلېږي چې کله دا فیل شو نو د آی پی په اډرس مشته اتوماتیکلی راسي اوس دی وای ډور پروسس چلیږي په دې باندې د څه डी सी पी fail when डी सी पी fail then apipa is being used چې کله डी सी पी fail شي نو apipa اتوماتیکلی د اډرس مشته راسي اوس بعض وخت د خلکو دا فکر کیږي چې دا اډرس مشته زما د خیال چې سویچ راکړي دا اډرس مشته سویچ راکړي دا اډرس مشته سویچ نه راکړي دا سویچ مشته زموږ سیستم په خپل جنریټ کړي دا اډرس موږ د اپریټینګ سیستم لپاره دغه څه الرټ شوی دی دا چې دا اډرس موږ د اپریټینګ سیستم لپاره د دې به یو بل اگزامپل درکم اچھا په دا डी सी पी دا کوم آی پی چې پر آی پی په دې باندې خپل کمیونیکیشن کوي سي د آی پی دغه دی د آی پی لاست 3 اوکټیټ 237 210
اخر کې دونه وي تیرا سره پینک network connectivity check کول 169.254.ټولو 210 دونه وي انټر کیس ریپلای روان ده دا تر تاسو یو ټمپرري نتورک جوړ شو په دې باندې د خپل ډیټا هم شریکوي سي just for emergency in case of emergency د emergency په کیس کې ته د ډیټا شریکول شي مګر د دې مطلب دا دی چې ډي سي پی آی پی خراب شو ډي سي پی آی پی کې څه مسله رااله نو په دا وخت باندې آی پی په اډرس مرسته رااله د خلکو دا سوچ دی چې دا له سویچ راځي یا د راوټر راځي یا سرور جنریټي دا ستاسو که زه 2 پی سي جلا واخلم 2 لپټاپ کوم 2 لپټاپ کوم دواړه سند وایسز نو به کراس کیبل ولګوم اوس په دې کې کده ټرای وکړه د ډي سي پی کوشش وکړي دلته ما غیر راځي دلته خو سویچ نشته دلته اوس مثلا هب نشته راوټر نشته فایروال نشته دا زموږ سیستم اپریټینګ سیستم تر کول شوی دی دا آی پی په اډرس دی دا یو ریزرو اډرس دی په کلاس بی کې دی په کوم ځای کې کلاس بی کې د کلاس بی رینج څو دی 128 to 191 له یو سره 319 تر یو سره یو نوی پورې د اډرس دی کلاس بی ده نو ان شاء الله په بل ویډیو کې به سره ووینو السلام علیکم